تاسو څوک تاسو کې چې ایمان څه دی ویلی شي د ایمان مطلب دی یقین د ایمان مطلب سره یقین یا مطلب د خو یقین مطلب داسې شو یعنی په شریعت کې د ایمان مطلب یاد ده چې د الله تعالی په ذات باندې یقین لرلو چې الله تعالی خالق او مالک او رازق ته د دې ټول کائنات او د الله تعالی شریکو نشتا نه په نومونو کې نه په صفاتونو کې او نه په قدرتونو کې او په هیڅ شي کې د الله تعالی شریکو نشتا د الله تعالی برابر نشتا د الله تعالی سیال نشتا او د الله تعالی په شان دیم نشتا لیس کمثله شیء د الله تعالی په مثال کې څه نشتا لکه ګوره کوم لک یاد کو غرق لگتے وس پنک لگرا گٹک لگرا کمونگا دنگ یاد کو نو ون دنگ را دا ٹاور دنگ دے کنی دا اسمان بیا دنگ دے دار شیز مثال کی دیشی خدا اللہ تعالی مثال نشی کے دے نو پا دی خبر بانی ایمان روڑلو چی زمان خالق مالک رازق او زمان امو ادر ټول کائنات امو دا دی ارس خالق مالک رازق پیدا کون کے جوڑی دن کے او پنا کون کے او د خیر او د شر د دې ارسو مالک کل چې دغه الله تعالی دی په دې ایمانیاتو کې موږ وایو کنه چې امنت بالله ان ایمان میرا وړ دی په الله باندې و ملائکته او د الله تعالی په ملائکو او پرښتو باندې الله تعالی پرښتې پیدا کړی د خپل خپل کار لپاره بس د الله تعالی په دای پرښتو زموږ ایمان نه دام الله تعالی پیدا کړی و کتبه او آسمانی کتابونه کم چې الله تعالی را لګلی دي په موسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی دی دغه شان چې کوم نو زبور دی دا په چا باندې نازل شوی دی په داوود علیه السلام باندې دغه شان انجیل دا په چا نازل شوی دی په عیسی کنه د ایمان بیا خپل فرض دی د ایمان کې درې خبرې فرض دی ایمان کې درې خبرې فرض دی نمبر 1 ایمان راوړل فرض دي ایمان راوړل فرض دي دویمه خبره سره ایمان ځان سره ساتل فرض دي ایمان چې داسې قسم کار ته نه کیږي به ایمان هته پر دین نه وځي او نمبر 3 ایمان ځان سره اوړل یعنی قبر ته اوړل فرض دي نو د ایمان درې فرض دي ایمان راوړل فرض دي ځان سره ساتل فرض دي او قبر ته اڑل فرض دی سو فرض دی بگے کم کم نمبر 1 راوڑل فرض دی نمبر 2 ځان سره ساتل فرض دی نمبر 3 قبر ته اڑل فرض دی الله تعالی موږ ټول په دې عمل توفیق راکړي